ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې د دې رسپړ نه حاضر دی. ګرانو کتونکو دلته ما څو ورځې تېرې کړلې. ډېر زبردست خلک دي د دې ځای، مینهناک خلک دي، چونکې ټول دیره خوا پر دیره خو لویر دیر دی، نو ټول ډېر مینهناک خلک دي، میلمه دوست خلک دي. البته یو خبره مخې ته راله، حسد، بغض، کینه دا اصل کې په پښتون کې دا ډېره زیاته ده، خو په دیر کې هم دغه شته دی، د دې نه انکار نشته دی. ډېر خلک به ما سره اتفاق کوي. بل آخر کار چې وکړي که نه، نو خلک به دې ستایي. نو هلکه څه دي یا دلته کې یو ګلزمان نومې سړی دی، او یاره ما له دا کار کړی، ما له دا کار کړی. هلکه سیاست کوي؟ نه نه، سیاست نه کوي. پارټۍ سره دی؟ نه نه، یو پارټۍ سره هم نه دی. نو داسې حیران کون شانتې خبره وه. نو رالم دیرې ته، خو دیره کې نو دا کشر زوی را سره ناست و، موجود و، دی مې واورېده. د ده نه مې ډېر څه ده نه مې زده کړه وکړله. ډېر داسې خبرې ما ته راغې. د دوی مشر ورور چې کوم دی مقدر شاه صاحب، ډېر زبردست انسان دی. هغه سره چې ناست دی، نو د هغه نه به زړه نه کېږي چې اوره مې بیا د دې دپاره چې خدای پاک ورله هر څه ورکړي دي، لکه په محنت باندې، خو نه نشې شته، نه تماشې شته، نه داسې فضول بکواس خبرې شته، نه غرور تکبر شته، عاجزي ده. نو د دې خبرې د ډېر خلک دا ګلزمان صاحب پېژني، ځکه چې د دې ټول ملکنډ ډیویژن او د بټخیل او دا چې دا څونه ټرانسپورټ مشري ده، نو دا هغه ته ور په غاړه ده. دا لکه خبره کېږي، خو نن یې ټرانسپورټ دا ډر ورکړه چې بند کې پایې، نورې به نه چلېږي. نو زه یم چې دا ټول انتظامیه نه ده، دا به ګلزمان صاحب په خپو کې پرته وي، لکه دونه پاورفل. خو غرور تکبر نشته، د خلکو مشري کوي، د دې خلکو نمایندګي کوي، د خلکو اواز پورته کوي. دوه درېو کسو نه مې ګرانو کتونکو تپوس وکړو. یو یاره زه سخاکوټ ته تښتېدلو، ما نه 2.5 لکه روپۍ غوښتنه کوله. خپلو خپلوانو رانه لاس واغسته، او حاجي ګلزمان صاحب ته پته ولګېده، راپسې هلته راغی او زه یې راخلاص هم کړم او دی وکړو. نورې داسې ډېرې خبرې چې پردۍ دښمنۍ په سر اخیستل، د خلکو دپاره اواز پورته کول. نو وړه مې غوښتل چې میلو شم، خو هغوی دې وخت کې دغه ضلعې نه بهر دي، په ما نشته دی، خو زوی را سره ناست دی. نو داسې نمایندګي. نو مسعود دوی دغه تپوس به کوم، ما چونکې تاسو نه تپوس هم ونه کړو، دلته خپلې جرګې ډېرې زیات دي. ما مقدر بهي سره چې خبرې وکړلې، نو نور خلک هم زما د ویډیو نه پس غورې رابطې کوي، نو هسې څه میسیج ورکوي، او دا ته وایي چې څو وروڼه یې او خپل روزګار په خپله سنبالوئ. جی مسعود شاه یم، MSc اکنامکس مې کړی دی ملاکنډ یونیورسټۍ نه. د جرګو مرکو حوالې سره تاسو خبره وکړه. بلکل مونږ د علاقې څومره زموږ د وس مطابق د غریب عوام، زموږ د ازبرن علاقې څومره هم دا ځپلي عوام چې کله هم د دوی د کورنۍ مسایل راشي یا چېرته په بازار کې داسې شرشاتار یاسې، نو زموږ د وس مطابق دغه خلک راځي، زموږ سره ناسته کوي، موږ ته خپل موقف وایي، او بلکل په دې نظریه او په دې سوچ راځي چې او د دې ځای نه زما کار کېږي. نو بلکل هغه مونږ په غټې سینې سره اورو، زموږ د وس نه چې څومره هم کېږي هغه مونږ په یو ښه طریقې سره خپل بھرپور کوشش کوو چې هغه واورو، د هغوی مسله حل کړو. والد صاحب سهار نه واله ماښامه پورې اکثر دی کې خو ډېرې زیاتې مسلې هم راځي، نو کله څه محسوسوي یا داسې څه ذکر کوي؟ او که مسلو جرګو مسلو کې خو همیشه لپاره همداسې چې کله ته د یو دوو کسانو په منځ کې کښېنې او خبره کې، نو حق ته به حق وي او باطل ته به باطل وي. کله چې به تا کې دا څیز نه وي، ته حق ته حق نشي ویلی او ته یو انصاف کردار نشي ادا کولی، نو هغه جرګې مرکې کېږي نه. او والد صاحب نه خو مونږ اورېدلي هم دا دي او د هغوی په باره کې مشهور هم دا دي. باقاعده ما چې کله د هغوی سپیچ هم اورېدلی دي، یا د تربیت مطابق په کور کې موږ سره خبرې هم شوي دي، نو هم دا یوه خبره کوي چې بچیا کله هم ته یو مسلې له ځې او یو د چا جرګې له ځې او د هغې په منځ کې ستا سره مخلصي دا نه وي چې ته خپل جاني یا د خپل مالی یا بدني په هغې کې ته پیسه نشي لګولی، په هغې کې ته خپل قرباني د وجود نشي ورکولی، نو هغه کار بلکل کېږي نه. نو تاسو چې کوم ځای هم ورځئ، په زړه کې به یو اخلاص وروړئ، یو توقع به وروړئ او د خلکو سره به کښېنئ، نو هله به هغه مسله کېږي. خو چې کله دا نه وه او تا قوم پرستي کوله، تا خیلي کوله، تا د فالټیتوب کوو، یا دې مطلب دا وی چې دا زما فیلډ والا کس دی یا نه دی، نو بلکل بیا دا مسلې کېږي نه. نو جرګه چې همیشه دپاره ته کوې په مخلصۍ به کې، دې ته به نه ګورئ چې د پلانکي څه ویل یو، دا د پولا څه ویل یو، د پلانکي څه ویل، دا بلکل دا سوچ او دغه به پکې نه کوئ، نو په مخلصۍ به هغه ځای له ورځئ، نو هغه کار به کېږي. مسعود شاه دغه پوښتنه کومه، لکه تاسو 5 وروڼه یې که نه، ما مقدر شاه به یې واورېده، نو د هغه جذبات، احساسات،
د قام سره د علاقې سره هغه مینه ما ډېر زیاته محسوسه کړه. لکه په دې ټایم کې پیسه هم ډېری، شهرت هم ډېری، بیروکریټو سره تعلق هم ډېری. نو د دې ځوانانو داسې زړه مستی غواړي. نو کله کله تاسو داسې نشې هم کوئ، تماشې هم کوئ، چکر هم وایي؟ صاحب داسې دا چې زما چې څومره یاداشت دي نو والد صاحب موږ له بالکل داسې تربیت نه دی راکړی. همیشه دپاره دا ویلي دي د خپل کوره پورې محدود ساتلي یو، د خپل مدرسې پورې، د خپل کاروبار پورې، د خپل سکول پورې محدود ساتلي یو. سکول ته تللی یو، مدرسې ته تللی یو، کاروبار هم کتلی دی. د هغې نه هټ کر بالکل داسې محافلو موږ ته چېرته هم اجازت نه دی راکړی او نه موږ ته چېرته داسې هغه ویلي دي چې مطلب تاسو یا داسې محفل انجوای کوئ یا وګورئ یا مه ګورئ. بالکل د دې خبرو موږ ته هېڅ قسم هغوی څه اجازت نه دی راکړی. د جرګو کې ډېر پیسونه میسونه هم راځي، لالچ هم ورکړی کېږي او دا ګیلې به هم ډېر راځي چې مشر ورور ته دې ووایي چې یاره پلار ته دې ووایه چې د جرګې نه لږ په ارام شي یا لکه زموږ په حق کې فیصله وکړي. داسې خو مونږ کتلي دي هزار مسلې، بلکې هره مسله داسې چې کله ته د دوه کسانو په منځ کې کښېنې نو هر یو فریق دا کوشش کوي چې تا ته ریفرنس وګوري، تا ته د مال پر لحاظ سره راشي یا د یو ملګري په ترو باندې راشي، تا مجبوره کړي چې او خامخا دا دی زما په پیوړه کې یو خبره وکړي او زما موقف مطلب هغه داد ورکړي. نو بالکل مونږ کتلي دي چې ته د دوه کسو مسلې له ورځې نو هغه ته بیا دمکاوی هم اکثر کله کله خو داسې وشي. ما د والد صاحب اکثر مسلې لیدلې دي چې د خپل ملګري دپاره جرګې تللی وي او د خپل ملګري هغه موقف یې سټرونګ نه وي په جرګه کې چې وګوري کمزوری وي، نو د خپل ملګري ته هم دا ویلی دي چې وروره ستا دا موقف سټرونګ دی نه ته د دې نه واوړه. نو تلی خو د خپل ملګري دپاره یي، خو چې کله هغه موقف مخې ته راشي نو هغه خپل ملګری ته هم خفه شي. نو ما ډېر داسې خبرې کتلې دي چې په هغې کې بیا تا ته ډیمانډ هم د پیسو کېږي، تا ته تمکې هم درکړېږي زموږ په منځ کې کار مه ساته. خو چې کله ستا هغه نیت د الله د رضا وي او په زړه کې د جذبه دا وي چې زه د انسانیت او د خپلې علاقې د خلکو خدمت وکړم، الله رضا کړم، نو بالکل بیا د دې خبرو څه اهمیت نه وي په منځ کې. که هر څه وي بالکل هغه ته به برداشت کې او مخې ته به یې ګورې. د قربانو باندې تاسو خبرې مو کړې، خو بیا هم داسې غټه څه قرباني درته ښکاري چې هغې کې درته ډېر مالي زیان رسېدلی دی. دلته کې اکثر قامي مسلې ډېرې راځي، که نه ویلې که دا زما قام دی او دا زما قام دی، خو موږ ټول پښتانه یو که نه. نو د پښتنو کې چې کوم دی نو دا یو مرض هم پکې راغلی. نو اصلا د والد صاحب دغه سوال مې و چې قربانۍ به داسې څه ډېرې داسې چې هغې کې ډېر کړېدلې. د قربانو متعلق دا د ازبند په علاقه باندې د چا نه پټې نه دي چې د والد صاحب څه قربانۍ دي د قام دپاره او څنګه دي. قربانۍ خو به زه مختصر یو څو تاسو دا ووایم، که کله هم زمونږ په دې علاقو باندې که هغه په دې درو باندې زه ووایم مطلب شادم دی دره ده، شورشنګ دره ده یا داسې بامبولۍ ده، نو که په دې باندې د یو کار د ایم پی ای دی د ایم این ای دی نو دوی به ذات خود هغه رالګېدلي دي او هغه کار کوم روډونه دي یا د چا کور ته یو روډ بوتل دي یا مطلب د چا یو مسله حل کول دي، نو په خپله د هغې حکومتي د خلکو حق یې هغه رالګېدلی خپلې پیسې لګولي دي په هغه څیزونو کې او هر یو کس پټ کور ته هغه روډ رسولی دی. د هغې نه علاوه جنازګاه که جوړول زموږ په ویشه کې جنازګاه راول چې به خپل زه درته ووایم زما په قلم لاندې ډېرې زیاتې روپۍ دي چې هغه خپلې راغستې دي لګولې دي. داسې که په جوماتونو کې دغه قربانیانې دي یا په نور څه داسې دیني شرعي داسې قربانیانې دي هغوی چې کوي نو کله کله زه ته هم تپوس کوم چې دا جي دا ولې لکه ته دا دومره پیسې قرباني کې مطلب ورکې لږ خیر د خپل لیمټ پورې کوه. ما ته وایي بچیه وایي کله چې توفیق ته الله د ورکړې درکو نو بالکل به په دې کې بیا ته کمپرومایز نه کوې، په دې کې به ته دا سوچ نه کوې چې ها زه څومره ولګوم. دا توفیق الله چاله ورکوي نه او حقیقي ثمره دغه ده چې دا ته په خپل ځای باندې ولګې. دې نه علاوه د خلکو جرګې کړي دي، د داسې بلاشې مسلې راغلي دي چې د خلکو د دوه ورونو په منځ کې ورانې دي، د قامونو په منځ کې ورانې دي، نو هغه په دې جذبه را پاڅېدلی دی چې دا زما ورونه دي، دا زما علاقه ده، دا زما مطلب هغه انساني همدردي ده. بالکل دې ته کتل نه دي چې دا زما قام پرستی ده، دا زما د خیر خیال ساتي که نه داسې بالکل هم د خلکو د ښې دپاره هم په دې یو وي زما دا قام دی که نه لکه په قامونو کې بیا قامونه وي که نه لکه خیل که نه داسې نه بالکل هغه د دې څیز خلاف دی. همیشه دپاره هغه دا خبره کړې ده چې زما پښتون زما د علاقې خلک
دا زما خلک دی، زه به دوی سره شانه به شانه ولاړ یم. زه بالکل خیلي قام پرستي دا څیزونه نه منم او نه کومه. که زه د خپل خیل مطابق د هغه د نوم مطابق راپاسم نو زه به صرف د خپل خیله پورې محدود شم. نو بالکل زه د خپل خیله پورې محدود کیږم نه. زه د دې خپل علاقې د هر غریب دپاره، د هر مالدار دپاره، د هر چا دپاره سهاره یم او زه به د ټولو سره ولاړ یم. چې هغه نی مشرور د مقدر شاه به هغه بیا هغه څه بالکل والد صاحب په ګراوند باندې نه نو مشر د خپل مشرۍ مطابق څومره چې د هغوی نه کېږي کوپریشن د علاقې په نسبت باندې جرګه مرکه څومره ډیلینګ وغیره د علاقې د هغه مونږ کوو. هزار مسلې داسې دي چې په میاشتو کې په روزانه داسې ورځ باندې چې مونږ په دې خپل دفتر کې خپل حجره کې ناست یو، داسې مسله ده چې راغلې نه چې هغه حل شوې نه. بالکل مونږ په دوو کسانو په منځ کې خپله قرباني مالي هم ورکړې ده ورکو او جاني یا مالی یا بدني څومره هم د موږ خپل کوشش کړی دی چې هغه د حل کولو چې دا حل شي. عمر د ډېر کم دی خو بیا خو کور کې به چېرته بحث مباحثه شي وي، مشرور سره به ناست دی، خلک به نیتي هم ډېره کوي، جلسې هم ډېره کوي که نه. نو آی خلکو ته څه میسیج ورکوی چې یاره مسلې هم درته ګوري. اکثر چې کوم دي څو شي رواني چېرته بل چا کړي، یاره دا به حاجي ګلزمان صاحب بچو کړي که نه. ګلزمان صاحب بچو خو دغه دی خپل روزګار کوي، خپل یو دغه کوي. صاحب داسې ده چې کله ته په علاقه کې یو اکټیویټیز کې ته هایلایټ یې ته مخې ته یې نو همیش دپاره به ته سوالات هم ډېر زیات اوچتېږي او د تنقید نشان به هم ډېر زیات جوړېږي. نو ما مشهور متل دی د مشرانو چې هغه ونه چې کوم ونه چې خوراک نیسي او مطلب هغه میوه نیسي نو هغه په کاڼو باندې ډېره زیاته ویشتلی کېږي. نو بالکل تا سره چې یو کس ناست نه ستا موقع به اورېدلی نه او ته جج کړی نه ستا په باره کې ورته علم نه راغلی نو بالکل هغه خلکو لا سوال په چا باندې اوچتول نه دي پکار. او زه په معاشره کې خو دا مشهوره ده چې څوک هم هایلایټ دي د چا قربانۍ سوای او تا کتلی نه تا اورېدلی نه تا په خپله باندې هغه نه سرچ کړی نو بالکل دغه په باره کې او خلک دې تکړه شي که نه کوي دي که نه خلکو روغې جوړوي. ها دغه هم ګران کار دی، بس هر چا له پکار دی د خپل وس مطابق ترې راپاسي او د دوو کسانو په منځ کې صرف دا موقف خو دې واوري که نه دا هم ډېر زیات ګران کار دی. د چا راز ساتل د ځان سره بیا په هغه په مخلصۍ سره هینډل کول حل کول دا ډېر زیات ګران کار دی. هر چا د وس کار نه داسې خو دې وخت کې دیر کې زما څوک ګوري د تاسو د چا سره نه لګي یا د هغه په ذهن کې دا وي چې یاره موږ سره حاجي ګلزمان صاحب نه لګي نو هغه ته څه پیغام ورکوي ډېرې تر دې څه مسلې وي داسې صاحب څنګه تاسو وایي مخالفین خو د هر چا وي او د هر هغه کس وي چې د څوک د حق اواز کوي یا د انصاف اواز کوي. ها صحیح ده د څه وجوهاتو په بنا باندې د پرسنلي به هم څه مسلې راغلي دي راتلو مطلب چې مشرې کې هزار قسم سوالات هم راځي او مسلې هم راځي. تنقید به هم ډېر خلک کوي. زما پیغام دغه خلکو ته دا دی چې دغه تنقید د دغه زما د خلاف کېدو باوجود زما سینه هغه ته چوړه ده بالکل را دي شي کېدی نه. زه بیا هم د هغه لپاره حاضر یم. مخکې مشرانو هم قربانۍ ورکړي دي. بالکل زموږ چا سره داسې څه ذاتیات به نه وي. بالکل دا خبره به غلطه وي او هم د دغه خلکو لپاره زموږ محنت سپټ نه دی او انشاءالله جاري به وي. انشاءالله مخکې ته به هم جاري وي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دغه د دوی د مشر ورور مقدر شاه پیغام هم دی چې زمونږ سینې دار چا دپاره کولو دي خو یو سړی مونږ سره ته خلاف وي نو مونږ یې خلاف نه یو را دي شي. زمونږ چې څونه وس کېږي خپله منډه به ورله وخو خپله تړله به ولې وخو مونږ چې د انسانیت خدمت وکړو او د دې علاقې نه بدامني وباسو. چونکې اسپنډ دا ډېره پرامنه علاقه ده خو بیا خو هم ظالم دپاره چې کم دی نو حاجي ګلزمان صاحب ډال دی د هغه بچي هم ورله ډال دی. ډېره زیاته مننه کومه ګرانو کتونکو. دا و د ګلزمان صاحب حاجي ګلزمان صاحب که شریز وي د هغه خبرې تاسو واورېدې ستاسو د وړاندې دې نه مخکې زه دوی مشرور سره کېناستم مقدر شاه بی سره د هغه سوچ د هغه ویژن د هغه جذبات د هغه د پلار تربیت چې څه ورته ښودلي څه ورته پرېښي دي او بیا د هغه مصروفیات چې والد صاحب دې وخت کې بهر دی د دې ضلعې نه نو هغوی چې کوم دی نو هغه ټول هر څه سنبالوي. ما دلته کې د خلکو نه چې څونه پوښتنې وکړې نو زه مجبوره شوم چې زه لاړ شم حاجي ګلزمان صاحب ډېرې ته او چا سره خبرې اترې وکړم. کشر زوی را سره میلاو شو. د کشر زوی دغه خبرې د دې نه دا پته لګي چې د تربیت او پوهه څنګه شوې ده چونکې پیسې شته هر څه شته او پیسې داسې دغه نه دي دا خپل د روزګار کوي او پام چې کم دی نه هغې کې د منیجرۍ په دغه باندې خپل کار ته ښه په هر سره ناست دي دغه شانتې مشرور بل کاروبار دی بل دی نو دوی ته دغه کمی نشته خو نه محنت کوي. اکثره دا ډېر خلک وایي چې یاره د هغه خبره منلې کېږي. بالکل منلې کېږي. د دې ځای د غریبانانو لپاره مسیحه دی. په دغې باندې زه ډېر زیات مجبوره شوم چې څونه غریبانان دي ته ډېر زیات خوشحاله دي
خو دې سره سره دا یاد ساتئ غواړي څوک چې جرګې مشري کوي یو څنګه چې دی مسعود شوي مشري ډېر ګران کار دی د مشرۍ سره دوی ډېر خپل مالی اخراجات هم برداشت کوي خو زه په پښتونخوا کې داسې واحد کس وینم ما هم ډېرې جرګې کړي دي او ډېرو جرګو له تللی مې ما خپله پشکلاوتي قومي جرګه په 400 کې چلو ما دغه شانتې امن جرګه کمال شاه باچا سره چې کوم دی نو څنګ په څنګ باندې ولاړې ما خو دا چې کوم دی خپل دشمنۍ په سر اخیستي دي قیدونه حاجي ګل زمان صاحب چې کوم دی نو جیلونه د بل دپاره خوړلي خپلې د دوی هېڅ دشمنۍ نشته خو ویل کېږي چې د باز د جالې نه د باز بچي پاسي چې څنګه پلار لګیا دی په کارو چې د زامن ورته وایي چې بابا بس پاران کې نه راځه پیسې ګټو یا تاسو پردی ټیکې په سر اخیستي دي خو بچو یې چې کوم دی نو همت نه دی بایللی نو خدای دې د چا د کور مشر بې ځایه کوي نه خو دا مشر چې کوم دی دا ټوله سپڼ مشر دی بېګا ما سره هغه یو ټوپۍ والا لږ ناست دی ما یاری وي زمونږ په دې علاقه کې وي دا یو مشر پاتې دی او وي خدای دې څه کوي نه نو وي مونږ به یتیمان شو نو زه مجبوره شم چې یاره داسې مشران هم شته د عبرت دپاره دا خبره ترې کوم بل ګل زمان صاحب چې کوم دی د دې ټولو ټرانسپورټ چې کوم دی مشر دی لکه خو د پاور لحاظ سره وګورئ نو خو نه دوی وایي چې یاره دا ګاډي بند خو نه د سودخورو شپارس کوي نه د اسپروشو کوي نه د قبضه مافیا کوي نه د نشه سکونکو والا شپارس کوي د روغ سړي شپارس کوي جایز مسلې لذي ناجایزو مسلو له نه ځي نه پې سیاست کوي خو دا قام د څوار څوک چې دي نو دوی له خواله راځي نو زه هم ورته دعاګو یم او الله دې دغه شانتې جذبې ځوان دې لري او د حسد او کینې نه به انکار نه کوو ډېر خلک به دا وایي چې یاره دې کې به څه مقصد وي نو څه مقصد الیکشن تدوین ودرېږي سیاسي پارټۍ چې څومره دي خو د ایم ان ای د ایم پی ای د هغه دې ډېرې ته راځي خو په خدمت کې الله ملاویږي نه دا د هغې برکات دي چې د دې ځای څوک هم خو ډي سی وي خو اے سی وي خو دغه ایس ایچ او وي نو هغه دغه ډېرې ته راځي په ولې راځي چې خلک یې ستایي نو چې پیشي بنا د خلک صفت وکړي نو دا مزه کوي نو ګل زمان صاحب تا جون تیر که او ته به د مرګ نه پس هم ژوندی او چا چې د ژوند نه مزې واخیستې نو نن د هغه بچي هم چې کوم دی غواړي هر وخت په ټینشن کې پدې دي چې پردي غمونه دي چې یاره دغه مسله به حل شي خو دا ونه شي نو ما چې کوم دی مقدر شاه صاحب سره خبرې اترې کولې نو ما ته ډېر څه زده کړل ډېر څه مخې ته راغلل د عبرت دپاره ما دا ویډیو مخې ته کړه چې د دنیا د چا د مخه آباده ده داسې خلک خو هم شته چې ګټي په محنت لګوي په بل په غریب باندې بل خو کاروباري لحاظ سره وګورو نو دلته ډېر خلک د کاروبار مالکان کړل ډېر خلک هغوی سره کار هم کوي او ډېر خو د سلیپر کاروبار کېږي دا شوی دی دلته کې نو دغه خلک چې کوم دی په خپلو خپو درولي دي هغوی ته چې کوم دی نو ډېرې زیاتې موقع ورکړي دي بیا به چېرته خو ژوند و راځم به خاجي ګل زمان صاحب سره به خبرې اترې کومه دی د کشر زوی خبرې وې نو چې بل شهاب صاحب مقدر شاه صاحب سره زه خبرې اترې کومه نو هغه به څنګه وي خو هغوی مصروف وو د مصروفیاتو په وجه باندې ما هغوی سره خبرې کول نه غوښتل خو ما چېرې دې ځای کې زه یو نمایندګي پرېږدم چې یو ځای ته زه راغلم یو ډېر ستر ځای ته راغلم او د دې علاقې دپاره ډېر ستر شخصیت دی نو الله دې راته آباد خوشحاله او بریالي ساتي ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ تاسې په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې په بچو کې همدغه شانتې جذبات قایم وي او هر ځوان دپاره دا یو پیغام دی ښه مسعود شاه چې د دم د مزو د چرچو د اسلام آباد د کراچۍ د ټور د بخر ملک نه بل محنت هم کوي پلار ورته څه ذموارۍ پرېښي دي هغه ترسره کوي نو دا ډېر کم خلک کوي دا مسافرو دپاره هم چې په خپلو بچو نظر وساتئ تاسو خو کلیو ته پیسې رالېږئ خو بچې هم څه کوي تعلیم کوي دا ماسټر دی اکنامکس کوي نو په تعلیم سره هم د ځان رسولی دی او قابلیت یې د هغه د خبرو نه پته لګي نو دا د مسافرو دپاره چې په خپلو بچو باندې تاسو خو پیسې ګټئ دلته رالېږئ څنګه لګي په ځای لګي نه لګي نو په دې باندې هم سوچ وکړئ مننه خوشحاله اوسئ خو څه مسله مي د دې علاقې نو نیغ په نیغه راځئ لاول خو هغوی چاته انکار نه کوي خو بیا یې نو زما واله ورکوئ مننه شي خوشحاله